لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدردانو او عزتمنو رونو خويندو، منګه په دې مبارک پروګرام کې د حج فضایل، مسائل او احکام بیانول. په تیر شوي حلقه کې منګه د حج بعض فضایل او فواید او حکمتونه بیان کړیو، او په دې حلقه کې به ان شاء الله هغه شرطونه بیانو چې د هغې د لاسه حج لازمیږي، یا دا ووایه چې حج په چا لازم دی. هغه به په دې حلقه کې بیانو. حج او عمره دا په ټول عمر کې یو پیر واجب دي، او چې د هغې نه کم زیات نه هغه بیا تطوع دی، یعنې هغه بیا نفلي عبادت حسابېږي، خو یو چې د هغه لازم دی په انسان باندې. او دا حج الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې په 9مه هجري کې فرض کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت وکړو، نو په 9م کال د هجرت په 9م کال باندې الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې حج لازم کړو. او رسول صلی الله علیه وسلم په 9م کال باندې حج نه دی کړی، په 10م یې کړی. او دا د فایدې لپاره یاد ساتئ چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د نبوت نه بعد 4 عمرې کړي دي او یو حج یې کړی، چې هغه حج ته حجة الوداع ویل کېږي. د هغه حج نه بعد بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، وفات شوی. په اختصار سره به هغه شرطونه بیان کړو چې د هغې د لاسه په انسان باندې حج لازمیږي، او هغه 6 شرطونه دي. اولنی شرط اسلام، او دا شرط خو په هر عمل کې شته، ځکه چې الله سبحانه وتعالی بندګي د مسلمان قبلې، عبادت د مسلمان نه قبلې، د کافر نه قبلې، ځکه چې د هغه بنیاد خراب دی، عقیده یې نشته، نو که عمل کې خو سپالتو عمل دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. دوی د صدقې او نفقې چې الله نه قبلېږي، د دې د لاسه چې دوی کفر کړی په الله باندې او په رسول باندې. نو که یو کافر عبادت کوي د رب العالمین، مونځ کوي یا روژه نیسي یا زکات ورکوي یا حج کوي، او په الله باندې ایمان نه راوړی، دا عبادت د ده نه قبلېږي. دا اولنی شرط دی چې دا واضح دی، تفصیل ته ضرورت نشته. دویم شرط دی عقل، چې کله د یو سړي عقل کار کوي چې لیونی په هغه باندې حج نشته، او د لیوني نه رب العالمین تپوس هم نه کوي د عبادت په باره کې. حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی دی، رفع القلم عن 3. الله سبحانه وتعالی د قلم اوچت کړی دی د 3 قسمه خلکو نه، یعنې د هغوی سره حساب کتاب نشته. عن النائم حتى يستيقظ، د هغه اوده کس نه تر دې چې راپاسي، نو په دې خوب کې به ده باندې څه حساب کتاب څه پې نه حسابي. وعن الصبي حتى يحتلم، او د ماشوم نه تر دې چې بالغ شي. په وړوکوالي کې د ماشوم سره حساب کتاب نشته، چې کله بلوغ ته ورسېږي د هغې نه بعد بیا د قلم کار شروع کړي.
وعن المجنون حتى يعقل او د لیونی نه تر دې چې عقل کار شروع کی. نور دې کوي وي د لیونی نه نو په لیونی باندې دا عبادت نشتی. ان رب العالمین دا غنه حج مبارک ته پوس کوي. دویم شرط د حج شو عقل. دریم شرط د حج د لازمېدو لپاره د بلوغ چې انسان بالغ وي. په ماشوم باندې حج نه دی لازم او دغه په دلیل د کوم حدیث منګه و ذکر کو چې دریو کسانو قلم اوچت کړی شوی دی نو یو پکې ماشوم دی تر دې چې بالغ شي نو په ماشوم باندې حج نشتی. او که چېرته حج وکړو او مشرانو په حج وکړو د هغه رشته دارانو په حج وکړو نو د دې ماشوم حج صحیح دی او مور پلار ته قبل مشری هغه ته الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي. خدا سره ساتي چې د حج به د فرضي حج نه حسابي. کله چې د بالغ شي بیا به بل حج کوي او د حج نفلي حساب شو. پر رسول صلی الله علیه وسلم په یو زنانه راغلی و د حج په موقع کې یو ماشوم اوچت کو بغیر کې سره وغیر رسول صلی الله علیه وسلم ته اوچت کو یا رسول الله علی هذا حج د دې لپاره حج څنګه دی نه که حج کې حج صحیح دی. رسول صلی الله علیه وسلم نعم حج صحیح دی ولکه اجر او طلب الله دې اجر درکې چې تاسو باندې حج وکړو. حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. نو حج صحیح دی مشرانو ته اجر ملوي خو صرف دومره دا چې رسول صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې ویلي چې هر ماشوم او غلام نه مطلب مری یا وینځه چې دوی حج وکړي نو په دوی باندې یو بل حج هم لازم دی چې د ماشوم لپاره د بلوغ نه بعد او د غلام لپاره د آزادېدو نه بعد او کوم حج چې دوی مخکې کړی د حج به نفلي حسابي. او په دې موقع باندې به یو نصیحت وکړو هغه کسانو ته کوم چې به د ماشومانو باندې حج کوي چې نن سبا په حج کې مشقت ډیر دی مشکلات پکې ډیر دي رش پکې ډیری. نو په دې موقع باندې ګوره ماشوم هم په عذابوي او ځان هم په عذابوي. لازم نه چې ته د احرام واچې او د الله سبحانه وتعالی تپوس نه کوي نه په باندې حج لازم دی. اکثر اوقات دي چې د ماشومانو د لاسه د اکمو کسانو چې حج لازم دی دغه حج په خراب شي. نو ګوره دې خبرې کې سوچ وکړئ که طاقت الله سبحانه وتعالی درکړي او د دې ماشوم د حج چې اساسو د حج نه خراب او مشقت کې نه جيبه او صحیح ده. وګو مشقت کې ما چې کوم چې نن سبا د حالت ته بخپل لیدلی نو به دا غیر غوړه درې چې حرام وته نه چې ستاسو حج خرابېږي او ته الله سبحانه وتعالی تپوس کې دی حج مبارک ته من حج لازم دی. ابلو صدا خبره ساتي چې ماشوم ته د احرام واچو نو په دې باندې بیا اقصدي کوم چې لوی باندې دي ډیر خلک د ماشوم ته احرام واچي صرف دې ته خوشاله چې د دوه سپینې کپڑے په جسم باندې واچي بده ته خوشاله به ورسته خبر نه چې په دې باندې بیا ټول اقا مسائل لږی کوم چې د مشرانو باندې نو دې خبرې ته لږ سوچ وکړي. د درې شرطونه شو. څلورم شرط حریت چې انسان به آزادي غلام بني مری بني وینځ بني او کله چې غلامي نبی په دې باندې حج لازم نه دی ځکه چې دې مشغول له د خپل سید او د خپل مشر د حق په ادا کولو کې بل د دې چې کوم مال له د سید او د مشر مال له نه پای کې د حج نشي کول او که چېرته حج وکړو د حج سید خدا به نفلي حسابي چې کله آزاد کړی شي دا غینه بعد به حج پاتې دی کوم چې فرضي حج دی. پنځم شرط استطاعت قدرت او طاقت. الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا او په خلکو باندې د الله د یو لازم حق دی چې داغه د کور حج کی من استطاع اليه سبيلا چا سره چې طاقت قدرت او وسیله سي د غزيته د رسیدو د عبادت کولو په هغه باندې حج لازم دی.
او د قدرت نه مراد یا د طاقت نه مراد بدني طاقت او مالی طاقت دواړه دي. چې کله د یو انسان مالی طاقت نه او مالی طاقت دی ته وي چې ستا د قرضونه او ستا د هغه خرچې نه کوم چې ته به بچو باندې کې او کوم ضرورت د ژوند دي د هغې نه زیاتې پیسې تا سره یي نه دا اوس د مالی طاقت ورسره شته او چې دغه ورسره نه او دومره خرچه ورسره پرته چې په هغې باندې د کور خرچه روانوي یا به خپل ضرورت د ژوند هغه ضرورت پوره کوي نو د مالی طاقت نشته. بدني طاقت چې انسان روغ هلته رسېدی شي نو چې بدني طاقت او مالی طاقت یي نو بس د قادر دی په د بیا حج دی. صرف دا مثلا سره یاد ساتي چې یو سړی بدني طاقت نه لري او مالی طاقت لري، بدني نه لري او مالی لري. یو سړی د بوډا دی ډېر سخت یا ناجوړه دی خو مال ورسره شته نو دی به لازم یو نایب مقرر کړي چې هغه د لپاره حج وکړي او په هغې کې د بعض خلک به دا خبره کوي چې دا کمزوري دی ته به اشاره وکړو چې اوس یو سړی په پاکستان کې دی یا په افغانستان کې دی یا په بل ملک کې دی او د مالی طاقت شته خو بدني نشته او یو نایب مقرر کو چې هغه د لپاره د حج وکړي نو دی به لازم نایب د هغه ملک نه مقرري په کوم ملک کې چې دی د کمزوري خبره ده بلکې د هر ځینې دی ځان نایب چې دغه مقررولی شي. نه دا 5 شرطونه شو. شپږم شرط چې دا د زنانه دپاره خاص دی، دا شرط د زنانه دپاره خاص دی او هغه دا چې د زنانه سره به محرم وي ځکه چې د حج دپاره به سفر کې او زنانه بغیر د محرم نه سفر نشي کولی که دا فرضي حج دی او که دا نفلي حج دی. په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. زنانه به سفر بالکل نه کوي مګر چې کله ورسره محرمي. دا حدیث امام بخاري او امام مسلم راوړی. نو د محرم دا شرط چې د زنانه لپاره دی او بغیر د محرم نه سفر کول د سفر د دې سفر د لاسه به د زنانه ګناهګاري که بالفرض چېرته سفر یې وکړو حج ته راورسېده او حج یې وکړو نو د حج صحیح دی او د سفر د لاسه ګناهګاره شوه. په دې کې به دا خبره کول چې عمر یې کم دی عمر یې ډېر دی دا د ځان نه خبره کول دي. حدیث کې دې الفاظ راغلي لا تسافر المرأة ښځه عمر یې چې زیات دی دا هم ښځه د عمر یې چې کم دی دا هم ښځه. بعض خلک په دې کې دا خبرې کوي چې ایرپورټ ته هم خپلوان راولي محرم راولي او بیا دلته د سعودي عرب د جدي په ایرپورټ کې ورته یو خپل ولاړي نو صرف دغه 4 غنټې دي یا 3 نیمې غنټې په منځ کې راځي. موږ وایو که 4 نیمې دي که 3 دي که 1 غنټه ده خو د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې په مخ کې دا خبرې بیا نه چلیږي. صحیح ده ته چې د صرف په حجاز کې 4 غنټې ناسته ده ته موږ دا ګرنټي راکولی شي چې په حجاز کې به د دې زنانه بالکل 100% حفاظت کړي. په حجاز کې ډېر څه کېدی شي په دې کې ډېر واقعیت راتلی شي په دغه 4 غنټو کې په دغه 3 غنټو کې په دغه 3 نیمو غنټو کې دا کمزوري خبره چې د یو ایرپورټ نه یو ایرپورټ کې ورته محرم ولاړی بل ایرپورټ نه به علي د خیر دغه 3 غنټې 4 غنټې سفر دی وکړي دا کمزوري خبره. بیا دا خبره اوس یاد ساتي چې محرم هغه چاته ویلی کېږي چې په دې زنانه باندې حرام وي د دې زنانه سره نکاح نه کېږي او د دې زنانو سره هم نکاح نه کېږي د نسب د لاسه د رضاع د لاسه یعنې تی ورسره خوړی د تی رشتې یا سخرګنۍ سره چې کومه رشتې او یا خاون د محرم وي دا په کوم شرط دی چې دا محرم به عاقلي او بالغ به ماشوم به نه وي ځکه چې ماشوم د دې زنانه حفاظت نشي کولی او چې لیونی نه لیونی هم د زنانه حفاظت نشي کولی عقل ورله شرط دی. دا 6 شرطونه دي چې دا په چا کې یي او دا 6 د زنانه لپاره دی 15 د نارینو لپاره دي چې دا کله به وسلي کې راجمع شي په ده باندې بیا حج لازم دی او دا حج به بیا علی الفور کوي لازم به کوي او په تادۍ سره به کوي
دا به نه وي چې خیر دی په روان کال کې به وکړم په بل کال کې به وکړم په بل کې به وکړم. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي تعجلوا الى الحج، حج کولو کې تادي وکړئ. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تاسو کې چاته دا پته نشي چې دته مخې ته څه راتلو ولري. ډېر عجیبه حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، وایي تاسو دا پته نشي چې په روان وخت کې څه کېدو ولري. نن ته مالدار یې کېدای شي روان کال غریب یې، نن روغ یې بدني طاقت ته شته کېدای شي روان کال د بدني طاقت نه، نن ژوندی کېدای شي روان کال په خاورو کې پروت دی. چې کله د باندې حج لازم شو د شرطونه د پکې رالو نو بیا به على الفور کې په تادی سره به حج کې د هغې لیټ کول بیا نه دي روا. ورکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. إمام ابن أبي شيبة دا روایت راوړی دی د عمر بن الخطاب نه. هغه وایي زما زړه کېږي چې زه دا کسان دې ښارونو ته او دې علاقو ته ولېږم، د خپل کسان، او په دې علاقو کې او په دې ښارونو کې هر هغه سړی وګوري چې کوم طاقت شته او حج نه کوي، او په دوی باندې ټکس کېدم، جزیه پې کېدم، د مسلمانان نه دي. ورته مو سخته خبره عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا خلکو مبارک کړي چې طاقت یې او حج نه کوي، دا شرطونه به کوي او حج نه کوي. او په یو روایت کې راځي چې عمر بن الخطاب من مات وهو موسر لم يحج فليموت على اي حال شاء يهوديا او نصرانيا. چې یو سړي طاقت او حج نه کوي نو دې کې يهودي مړ کیږي او نصراني مړ کیږي، په هر حال کې مړ کیږي مړ دي شي. مو سخته خبره کړې مسلمان له نه ده پکار چې د حج طاقت او حج ورستو کوي. او دغه یو حدیث په دې کې خپل مخې ته کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ته دا پته نشي چې مخې ته څه کېدو ولې. او دې مسلې ته به کې اشاره وکړو چې کله به یو سړي باندې حج لازم شي او د شرطونه پکې رالو او د بیا هم حج لیټ کو او مړ شو، مرګ پرې راغی، نو د دې د طریقې نه به د دې د مال نه کوم مال چې د نه شاته پاتې شوی د هغه مال نه به پیسې ویستې کېږي او د دې لپاره به حج کېږي. دا یو مسله چې دا دې ته پکې موږ اشاره وکړه. یو دې مسلې ته پکې موږ اشاره وکړو چې کله د بل چا دپاره حج کې نو پای کې دا خبره لازم ده چې د خپل ځان دپاره به د حج کړی، لکه د خپل ځان دپاره د حج نه کړی د حج به ستا دپاره حسابي. اول د خپل ځان دپاره حج او بیا که ته د بل چا دپاره حج کې هغه بیا جایز دي او هغه بیا صحیح دي. حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله حج روان و یو سړي د خولې نه دا خبره واورېده لبیک عن شبرمه، یعنې یاله زه حج کومه د شبرمه دپاره. رسول الله شبرمه څوک دی؟ ویل رسول الله زما ورور دی مړ شوی د هغه دپاره حج کو. رسول الله حج عن نفسك ثم عن شبرمه، اول د خپل ځان دپاره حج وکړه او بیا د شبرمه دپاره حج وکړه. نو په دې روایت کې دې خبرې ته اشاره ده چې د خپل ځان دپاره چا حج نه کړی نو دې د بل کس دپاره حج نشي کولی. د خپل ځان دپاره عمره نه کړي دې د بل کس دپاره چې دی عمره هم نشي کولی. دا هغه شرطونه دي چې په چا کې نو په هغه باندې حج لازمیږي. او د هغې لږ غونده کې تفصیل موږ وکړو چې زموږ د وروڼو او خویندې پرې پوه شي، او انشاءالله باقي چې کوم مسایل دي چې هغه د حج سره تعلق ساتي، د احرام او د عمرې طریقه، د طواف، د صفا مروه، د حج دغه ورځې چې دي د هغې اعمال، انشاءالله دا په روانو حلقو کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د قرآن او د حدیث د زده کولو. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله